عقیده نہیں برابر نو کله سو کوئی په اوټ کې کامیابی دا بیا دغه د پارخانه جنت او جهنم د دې ځان ټیکداران حساب وي ګوره ښا مونږ ته د شیخ سے په درس کې وای کنه چې کله قبایح اهلی کتاب بیانېږي نو عام طلبه وي چې د دې څه مطلب دی پای کې یو قباحت دا بیانوي چې يهوديانو بویل چې مخصصین لانفسهم بالجنه شیخ رحمت الله علیه سمت الدرر کې ذکر کړی دی چې په يهوديانو کې یو دا قباحت چې ځان د جنت ټیکداران ګڼل نو چې تا ته وایي که مال دې اوټ راک نو جنت دې ځای دی که مال دې اوټ را نه که نو سیده جهنم اسې دا خبره صحیح ده ما پرون د یو ډېر لوی شخصیت هغه نوم اخیستلم زه مناسب نه ګڼم پرون مې د هغه تقریر واورېده ډېر سخت خفه شوم تقریر کې وایي چا که زمونږ سړي ته اوټ راک دی به د نبي علیہ السلام د لاس نه د حوض کوثر وبوس کی دا خو مو وایه که نه یار ټیک ده کمپین به سره کوو مرګرتیا به دې کوو سپورټینګ به دې کوو خو ته خو خرافات غرې ته خو پرې دغه اهلي کتابو د مولیانو نم یو ګوته ورسېوا شوې نو آیا موږ به ستا په دې کې هم سپورټ وکړو نو ای حیال است محال است جنون است موږ دې په دې کې ملګري نه یو ښه داسې مه کوه الله اکبر کبیره نو محترم مسلمانانو یاد وساتئ ما وی که دا سړی د دې عقیدې سره د دنیا نه لاړه نو په غلطي